السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتمه چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانه هم د هر قسم مرضونو، آفتونو، تکلیفونو، غمونو، پریشانونو په امن کې وساته. الله جل شانه هم هر حاجت، هر مقصد، هر ضرورت او هر مشکل د خپلو غیب و خزانو نه حل کړه او پوره کړه. عزتمندو، ما نن وظیفه د هغه خلکو د فاره راوړې ده. اسانه وظیفه ده او د قرآن پاک آیاتونه مبارکه دي، مجرب آیاتونه دي. قرآنی وظیفه ده د چا د فاره؟ د هغه خلکو د فاره ده چې هغوی ته غلط خیالونه او غلط کارونه مخې ته راځي، سوچونه ورته غلط راځي، بد خیالونه ورته راځي. د هغه خلکو د فاره ده د غلطو سوچونو، د غلطو کارونو، د غلطو فکرونو او په هر ټیم په سوچونو کې د غلط خیالات، په خیالونو کې هم سره غلط سوچونه ذهن ته راځي او غلط کارونه او بد کارونه دغه راځي. نو هغه خلکو د فاره ده چې دا خلک دا وظیفه کوي، د قرآن پاک آیاتونه مبارکه دي. نو الله جل شانه به دوی دغه بره خیالات، یعنی غلط سوچونه، ګنده خیالونه او دا ارسه چې به کم دی، دا به د دې نه به بچ وي. نو هغه وهم او په ګمان کې به هم د دا خبره بیا دا غلط سوچونه، دا بره خیالونه، دا خیالات به د ګنده نه راځي. ازو هغه وظیفې طرف ته. وظیفه ډېره اسانه ده، مجربه ده. نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د قرآن پاک آیاتونه مبارکه دي. نو دواړه اعوذ بالله او بسم الله ویل ورسره ضروري دي. او که چاته مخکې درود پاک 3 ځله وویله او وروستو، نو بیا نور علی نور، نو بیا ډېره مجربه ده. او که ویې نه ویلم څه هرچ پکې نشته دی، نو شرط ولا دا نه دی. خو درود پاک په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ویل دا ډیر ځان له یو مجرب عمل دی. د دې سره بعضې علما فرمایي چې کله په یو دعا باندې مخکې او وروسته درود پاک نه وي، نو یو کار نه مخکې درود پاک یا وروسته درود پاک نه وي، نو یو دعا نه وغیره، یو کار وغیره د دین کړی وي، نو دا د اسمان او د ځمکې منځ کې ځوړند دي، یعنی بره نه ځي. نو هغې دپاره دا درود ویل که تاسو ویل خو ډېره بهترین خبره ده، بهتر خبره ده، لازمي نه ده. نو بیا به څه ووایي؟ رب انی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. دا آیات مبارکه دي، 2 آیاتونه دي د سورة المؤمنون 18 سپاره کې دي. رب انی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. دا به ووایي 3 ځله، بهتر خبره چې ووایي. بیا به دې درود پاک وروسته ووایي او بیا به تاسو ته دعا به ځان له غواړئ. تاسو له به الله جل شانه، تاسو به د غلطو خیالونو، ګنده سوچونو د دې نه به تاسو الله جل شانه په امن کې ساتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.